د اسټابلیشمنت کوتره او د اسټابلیشمنت سپی حافظ نعیم الرحمن دا به هم ځان ته حافظ وایي چې زه د قرآن حافظ یم او دغه بل حافظ صاحب دلالي کوي. پرون 30 منټه تقریر کړی دی او په 30 منټو کې ټول تنقید په عمران خان باندې کړی دی چې هغه د جیل نه د اسرائیل خلاف مذمت وکړي او د حماس په حقله د فلسطین په حقله د ټویټ وکړي، هغه په جیل کې پروت دی. د نه سړي بیا د اسټابلیشمنت کوتریا او د حافظ صاحب دلاله ته به هم ځان ته د قرآن حافظ وایي. د عمران خان موقف په عالمي میډیا کې، په اقوام متحده کې او د پاکستان په سوشل میډیا باندې او په پاکستان په میډیا باندې واضح پروت دی چې موږ به اسرائیل چېرته هم نه تسلیمو. د قائد اعظم په هغه موقف باندې به ولاړ یو تر آخره پورې. تاسو راپاسئ، هغه سینیټر مشتاق احمد به د هلتې نه چغې والي چغې چې ستاسو غزه چې کومه ده هغه د امریکي ایمبیسي د امریکي ایمبیسۍ مخې ته لاړ شئ. د اسټابلیشمنت کوتریا ته راپاسې په عمران خان باندې غول غوشان کړي چې عمران خان د جیل نه دا پیغام جاري کړي. ولې د جیل نه دا پیغام جاري کړي؟ د هغه موقف واضح نه دی پروت، د هغه سره ظلم او جبر کېږي. ته دغه د حافظ صاحب دلالې په خپله حافظ یې پته نه شي تاسو د څه شي حافظان یې، د قرآن حافظان یې که نه د هندوانو هغه کتابونه د هغې حافظان یې. مسلمانان خو راته نه ښکارېږي. ولې چې تاسو په باره کې هغه ګلظفر صحیح ویلي چې دا د آدم علیه السلام دشمنان دي، د دې قبرونه چې کولاو کړي، د دې په قبرونو کې به هغه بیچوان چې چا د بیچوان په کار دي، د دې په قبرونو کې به میلاویږي. دا هغه منافقین دي.